قاری صاحب د تهجدو نیت څنګه دی او څه ټایم کول پکار دی؟ قاری صاحب جواب لازمي راکوي. ښه جي، د تراویح د تهجدو د مونځ نیت چې دی، نیت دا یاد ساتئ، په خوله باندې ویل ضروري نه دی چې پلانی مونځ کوم په پلانی پسې او په پلانی ټایم او په پلانی ټایم، دا پکې شرط نه دی، ځکه نیت چې دی دا د زړه پکار دی. او د وخت پوښتنه تاسو وکړله، نو وخت د تهجد بهترین وخت نن سبا روژه ده، نو عام طور خلک 2:30 3 بجې پاسېږي پېشمني ته. نو زه تاسو یو بهترینه مشوره درکول غواړم چې کله تاسو پېشمني ته پاسېږئ نو اودس کوئ، ځکه ټایم ډېر وي. که ته 2:30 بجې پاسې نو ډېر ټایم وي پېشمني ته، نو چې کله پاسېدې اودس وکړه، د اودس نه پس راشه ودرېږه، 2 رکاته کې 4 رکاته کې 6 رکاته کې 8 رکاته کې د تهجد مونځ دا وکړه، خو 2 رکاته کوه، دا بهتره طریقه ده. د هغې نه پس ورسره 2 رکاته صلات حاجت وکړه او نیت چې ته پاسېدې اودس کې او په زړه کې دا راغله چې زه د اودس کوم د تهجد د مونځ دپاره، یعنې ستا په زړه کې به خامخا دا وي، دغه په زړه کې راتلل، دغه اودس کول، دغه تلل د اودس طرف ته د مونځ طرف ته ستا نیت وشو، په خوله باندې ستا نیت ویل دا ضروري نه دی. صحیح شو جي؟ او دغه رنګې په عام ورځو کې چې دی، چې کله رمضان نه وي، د تهجد لپاره بهترین وخت چې دی هغه همدغه 2:30 بجې ټایم دی. او د تهجد اهتمام په دې رمضان المبارک کې کول دا ډېر لازمي دي، ځکه ډېر بدبخته او ډېر کمزوري خلک هغه دي چې هغې نه په دې رمضان المبارک کې تهجد پاتې شي، ځکه ټول کال زمونږ ستاسو کوشش وي چې مونږ به تهجد کوو، خو نه کېږي، هغه ترتیب نه برابرېږي، او د خوب هغه سیسټم داسې وي چې بالکل پاسېدل ډېر ګران وي. نو پېشمني ته خو به هسې مونږ پاسو چې په دې کې مونږ د تهجد اهتمام وکړو، نو دا به ډېره بهتره خبره وي. الله دې د عمل کولو توفیق رانصب. قلبي وروحي أحرفي ولساني